زمونږ قابل احترام زمونږ مشر مفتی عماد الله صاحب په درو خبرو باندې سوداګر ماما او د سوداګر ماما بچي په قرآن باندې لاس دي. اوس زه مفتی عماد الله صاحب ته او ګوهر بای ته او نوید بای ته د تحصیل کاټلنګ چې څومره ممبران او چرمینان دي دا به راغونډ او د مفتی عماد الله صاحب مدرسې ته به راولې. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه مخکې مونږ ستاسو شکریا ادا کوو چې تاسو مونږ له راغلې په دې روژه کې او دا وخت مو ډېر قیمتي وخت دی ځکه چې روژه ده هر انسان بې روزګار خو نه دي ملاس دي څه کارونه کوي څوک دغه کي خو لکه تاسو مونږ له راغلې مونږ ستاسو شکریا ادا کوو. پرون په دې کاټلنګ تحصیل کې چې کوم پریس کانفرنس شوی و چونکې زه په دې کاټلنګ کې ومه موجوده په دغه پریس کاټلنګ کې خو مونږ د 107 مسله او په هغې کې په منډو تړلو باندې وو. په هغې کې د پریس کانفرنس مفتی عماد الله صاحب پکې او ګوهر بای صاحب پکې او د نوید په نگرانۍ کې شوی و. نو زه هم دغلته موجود وم خو مونږ دوی ته وزګار نه وو ځکه چې زمونږ د 107 مسلې وې په هغې کې منډې تړلې والې. کله چې زه ماښام کور ته راغلو مونږ نو مونږ موبایل وکاته زما د دې وراره سره موبایل و دا ویډیوګانې مونږ وکتې. په دغه ویډیو کې دوی زما د دې ورور خلاف خبرې کړې وې چې لکه دا کیس د پخپله په ځان باندې کړی دا اغلا د پخپله باندې کړی دا ډز د پخپله په ځان باندې کړی دی. نو د هغې به چونکې مونږ چې هغه وکړه هغه ویډیو نو مونږ دا خبره وکړه چې سبا به مونږ هم یو پریس کانفرنس وکړو په دې وجه چې زما د ورور ډز په ځان باندې پخپله نه دی کړی خو دوی ووایي چې یاره دا د پخپله په ځان باندې کړی دی. د هغې نه پس مونږ مشوره په خپل کور کې دا وکړله چې لکه مونږ به سبا له ځو میډیا والا به راغواړو هغوی ته به ووایو. اوس زه مفتی عماد الله صاحب ته او ګوهر بای ته او نوید بای ته دا یو درخواست کوم چې تاسو سره د تحصیل کاټلنګ چې څومره ممبران او چرمینان دي دا به راغونډ کې او د مفتی عماد الله صاحب مدرسې ته به یې راولې. مونږ به هم درشو زه به د خپل رور درولم. زمونږ یو 3 مسلې دي مونږ ته به په 3 خبرو باندې سوداګر ماما او د سوداګر ماما بچي په قرآن باندې لاس دي. لمبه خبره په هغې کې دا ده چې سوداګر ماما او د سوداګر ماما بچي په دې قرآن لاس دي چې مونږه په دې لږ ډز نه دي کړي او د ده په دې کیس کې مونږه هېڅ قسمه څه ملوث نه یو. په دې خبره به راته قرآن خوري. دویم به راته په دې خبره قرآن خوري چې کومه فیصله مونږه د زید له مخکې کړې ده دا مونږ خالص ته الله د رضا دپاره کړي. حقه فیصله مې کړي سچه فیصله مې کړي او په ورځ د قیامت په الله پاک ته زما غاړه نیولي که ما یو طرفین فیصله کړي مونږ ته منظوره ده. درېیمه یو مسله دا ده درېیمه مسله چې سوداګر ماما او د سوداګر ماما بچي به په قرآن دام مونږ ته لاس دي چې مونږ په دغه ورځ باندې مشینان نه دي راوړي مونږ هوایي مونږ ډزې نه دي کړي مونږ چې کوم دي لوړې نه دي راوړي مونږ ستاسو په دې کور باندې نیو درختلي. زما د ورور له دا لاس دي نه دی مات کړي زما دا چجي دوی نه دي ماتې کړي زما چې کومه مشره خور ده د هغې په سټ ګزار دوی نه دی خېجولی چې د ورځې نه واله د شپې د 12 بجو پورې بېهوشه وه. په دې خبره به دوی مونږ ته قرآن نه خوري چې مونږ ستاسو په کور نه یو درختلي او دا کار هم مونږ نه دی کړی چونکې دا په رڼا ورځ باندې شوي دي څه شپه نه وه ټولې دنیا لیدي دي. په دې 3 خبرو دی دا سوداګر ماما او د سوداګر ماما بچي مونږ ته قرآن نه خوري نو زمونږ بس روغه ده. بله خبره زه یوه کومه زمونږ قابل احترام زمونږ مشر مفتی عماد الله صاحب زمونږ ډېر قابل احترام دی مونږ یې ډېر عزت کوو. په دې وجه هم کوو چې یو خو مشر هم دی په زړه کې قرآن پروت دی د الله د لارو نه خبر دی او مونږ به ډېر قدر کوو ډېر عزت پې کوو مخکې مو هم کړی دی اوس پې هم کوو. خو په دې ډېر کې زمونږ د ده نه یو وړه غونته ګیله ده مونږ ډېر غریبانان یو. کله چې دا واقعه وشوله او سوداګر ماما د جیل نه واپس راغی نو دې د هغه عذرخواهۍ له راغی. زمونږ ماشومان هم مدرسې ته تللو راغله چې مفتي صاحب راغی نو ما ورته کم یو دی وی هغه دی نو چونکې زمونږ په کور کې هم زنانه ده شکر الحمدلله حفظ یې کړی دی علم یې کړی دی نو هغوی ما ته وایي چې انشاءالله دی به راځي ستاسو تپوس له زمونږ د غریبۍ کور دی نو هغوی زنانو زر کټونه مټونه هم سم کړل بالښتونه یې پکې کېښودله دا مشران دي بزرګان دي نو زمونږ خو کور څخه پس د غریبۍ کور دی هر څه سټینګ ورته برابر کړه چې دوی به خامخا زمونږ تپوس له هم راشي ځکه چې د یوې کوڅې له راغلل نو ځکه چې مونږ د دوی نه اورېدلي دي چې د مریض په تپوس کې ډېر ثواب دی نو دوی خو بیا د الله د لار نه خبر دي قرآن د دوی په زړه کې دي دوی پوه دي او مونږ هم په دې خبره پوه چې دوی به خامخا کوڅه هم یوه ده ځای هم بیل نه دی. مونږ ډېر خوشحاله شو چې دوی راغله چې زه هغه له ورغله مونږ له هم راشي
ډېر انتظار نه پس ماشومان وي چې خو لاړله او تاڼې ته لاړل چا پکې وي بیا موږ خبر نه شو دوی تاڼې ته لاړل خو دغه ګیله زموږ په زړه کې پاتې شوه ولې یا خو موږ غریبانانو دوی موږ له ځکه رانلله یا د ده په خیال کې به نو خو لکه موږ دا ګیله زړه له راله چې یاره موږ خو مریضانو په کټونو کې پراتو د الله سره مو وه او د ده نه مو دا یقین وکړو چې انشاءالله دی راغی دی به دا خبره هم روغه کړي دی به دغه سوداګر ماما هم زموږ خپل سړی دی به د هغه تپوس هم وکړي موږ بیمارانو زموږ تپوس به هم وکړي خو چونکې دی موږ له رانغلو دا ګیله زموږ په زړه کې د ده نه پاتې شوه دیم ګوهر بایي هم د دوی سره پرون په دې پریس کانفرنس کې و نو زه د ګوهر بایي نه دا ګیله کوم چې دی خو زموږ ګاونډي دي دا کوم رور سره چې زما د دې سوداګر ماما دا کیسه راغلې ده نو دا خو د دوی د پارټۍ ورکر دي د ده دپاره ډېرې جنډې خېجولې ډېرې منډې ولې په دې الیکشن کې والي د دې سوداګر ماما په دې الیکشن کې زما د ورور ډېرې منډې والي او جنډې ولې خېجولې منډې به یې ولې والي خپلې 1000 روپۍ ولې لګولې دي نو ګوهر به تاسو ته یو اپیل کوم چې تاسو یو ځل هم د خپل ورکر تپوس ونه کړو هلته خو تاسو راغلې تاسو ووي چې او دا سوداګر ماما بې ګناه دی او دا لږ ګناهګار دی خو د کتاب تاسو یو مخ وکتو تاسو د کتاب دواړه مخه ونه کتل بل نوي ته هم دا خبره وکړه چې دا لږ ګناهګار دی نو موږ له یو مشر نه دی راغلی ګوره هغه مشر به وایي چې دا لږ ګناهګار دی او دا بې ګناه دی چې هغه د کتاب دواړه مخه وګوري انصاف په قانون کې د قانوني کاروایي کې هم دا خبره ده او د الله په عدالت کې هم دا خبره ده چې د کتاب دواړه مخه وګوره چې کوم بې ګناه دی کوم قصوروار دی نو ټولې دنیا ته به مخامخ کړي دغه خبره شوه مفتي صاحب حماد الله صاحب دا خبره کړې وه چې یاره دې کسانو له جرګه تلې وه خو دوی منې کړې ده نو موږ نه ده منې کړې موږ له چې شکر الحمدلله کم یو جرګه مار هم راغلی دي موږ د هغوی ډېر قدر کړی دي د خپلې غریبۍ کوم د اوس اوبه کې دي کوم چای کې ده هغوی ته هم پرېښودي دي ډېر په عزت باندې مو رخصت کړي دي اخیری جرګه چې دوی کومه وکړله موږ چې کوم ډیمانډ دوی ته کېښودو دوی موږ به پکې سلا وکړو سوداګر ماما سره به سلا وکړو تاسو ته به دوباري ووایو د اکې نه مفتي صاحب موږ له په دوباري څوک نه دي راغلي تر نن ساعته پورې نو ستاسو دا خبره تاسو لکه پرون کړې وه چې دوی منې کړي خو موږ جرګې والا نه دي منې کړي دا خبره سوداګر ماما د طرفه منې شي خو موږ نه ده منې کړي باقي موږ چېرته په دې میډیا باندې دومره خبرې مبرې نه دي کړي که چېرته څه غلطي رانه پکې شوي نو ټول نه معافي غواړم او باقي اسره به د الله نه کوو چې الله دې د غریبانانو په هر ځای کې چې غریبانان روژه ده د تمامو غریبانانو دې الله مددګار شي والسلام